علیه السلام واقعه را روانه وه چې 9.5 کاله نوح علیه السلام خپل قوم ته د توحید دعوت ورکړو. په جواب کې د نوح علیه السلام مخالفت وشو او هر قسمه سازشونه او تشدد د نوح علیه السلام مخنیوي دپاره د قوم طرف نه مخې ته رالل. د دلایلو په میدان کې د دغه مشرکانو سره د حضرت نوح علیه السلام د دلایلو جواب نو بیا هغوی نورې لارې اختیار کړي چې هغه د تشدد لاره وه او بزور بازو د حق د مخنیوي دپاره هغوی کوشش شروع کړو او ورسره د نوح علیه السلام د ملګرو د لرې کولو او په هغوی باندې د هغوی د سپکاوي کوشش هم شروع کړو. په هر څه کې چې کله ناکامه شو بیا آخر کې نوح علیه السلام نه دا مطالبه وکړه چې د الله عذاب بس که چېرې دا رښتیا وي نو په موږ باندې راوله. نو د علمي دلایلو جواب د نوح علیه السلام چې کله دوی سره پاتې نه شو نو بالآخر دا ووي چې نوح علیه السلام ته موږ سره ډېر بحث مباحثې او ډېر جګړې او ډېر مناظرې او هر څه د موږ سره وکړې، اوس بس نور د الله جل شانه چې څه عذاب ته وي هغه راوله. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، که ته رښتیا یې بس عذاب راوله. نوح علیه السلام ورته وفرمایل چې د الله چې کله خوښه شي د الله جل شانه هغه عذاب به هم راشي او زما نصیحت په تاسو باندې اثر نه کوي. الله تبارک وتعالی ستاسو د ګمراهۍ فیصله کړې ده، نو اوس که زه هر څومره تاسو ته نصیحت وکړم نو تاسو ته فایده نه درکوي. نو اوس په دې ځای کې د واقعې هغه حصه ذکر کېږي چې نوح علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایل چې ای زما پیغمبر دا کم دوه اتیا کسان چې کومو ته ما هدایت ورکړی دی د دوی نه ما سوا یو کس هم د دوی ایمان راوړلو والا نه دی او د دوی د عذاب وخت هم را نږدې شو، لہذا ته یو کشتۍ تیاره کړه او د خپل د حفاظت دپاره او دې قوم باندې به د الله عذاب اوس راشي. نو حضرت نوح علیه السلام ته حضرت جبرئیل علیه السلام راغی او د کشتۍ د جوړولو طریقه هر څه ورته وښودلو او ټول اسباب هم مهیا کړو او 300 ګز اوږد او دغه شانتي 10 ګزه هغه پلن او 50 ګزه اوچت 3 چته کشتۍ جوړ. نو په دې باندې چې کله نوح علیه السلام کار شروع کړو د قوم سرداران هغوی به پرې تېرېدل. نوح علیه السلام نه به یې تپوس کړو چې دا څه جوړوئ؟ فرمایي چې د الله عذاب راتلونکي ده، د هغې نه د حفاظت دپاره دا کشتۍ جوړوم چې کله هغه راشي طوفان راشي چې موږ په دې کې محفوظ یو. هغوی به په خندا شو چې په دې خشکۍ باندې په دې اوچه ځمکه باندې طوفان او اوبه او دومره اوبه چې ستا دا دومره وزني کشتۍ اوچته کړي نو دا خو ناممکنه خبره ده، استهزا به یې کوو. بهرحال حضرت نوح علیه السلام خپل هغه د الله تبارک وتعالی په حکم باندې د کشتۍ د جوړولو چې کومه سلسله وه هغه جاري وساتله او بل طرف ته د قوم هغه ظلم خپل عروج ته ورسېدو نو د الله تبارک وتعالی په حکم باندې هغه عذاب راغی چې د هغې ذکر دی وروستو آیتونو مبارکو کې روان دی. واوحي او وحي وکړی شو دوی ته الی نوح علیه السلام ته انه لن یؤمنا چې هېڅکله به ایمان را نه وړي دوی من قومک ستا د قوم نه الا من قد آمن سوا د هغه چا نه چې ایمان یې راوړی دی. فلا تبتئس پس ته غم مه کوه بما کانوا یفعلون په وجه د هغه څه چې دوی کوي. واصنع الفلک او ته جوړه کړه کشتۍ باعیننا زموږ په وړاندې ووحینا او زموږ په حکم. ولا تخاطبني او مه کوه خبره ما سره فی الذین ظلموا په باره د هغه کسانو چې ظلم یې کړی دی. انهم مغرقون بشکه دوی غرق کېدونکي دي. ویصنع الفلک او جوړه کړه د کشتۍ وکلما مر علیه او هر کله چې به تېرېدل دوی د هغوی په خوا کې ملأ من قومه سرداران د قوم د هغه سخروا منه نو ټوکې به یې کولې د پورې. قال وفرمایل نوح علیه السلام ان تسخروا منا چې تاسو خاندئ موږ پورې فإنا نسخر منکم موږ خاندو تاسو پورې کما تسخرون لکه چې تاسو خاندئ. فسوف تعلمون ډېر ژر به تاسو ته معلومه شي من یأتیه عذاب چې په چا راځي هغه عذاب یخزیه چې رسوا به کړي هغه لره ویحل علیه او نازلېږي په هغه باندې عذاب مقیم عذاب د همیشه. واوحي الى نوح علیه السلام ته حکم وکړی شو د کشتۍ د بنیاد کېده او جوړول شروع کړه چې څومره ترقي په دنیا کې تر اوسه پورې شوي دی یا آینده کېږي
دي کې د دې هر یو د ترقۍ آغاز او د هر یو څیز بنیاد دا د انبیاء کرامو په لاسونو باندې الله تبارک وتعالی د هغې یو نمونه او د هغې یو بنیاد کېښودلی شي. اگر چې وروستو په هغې کې نور ترقي راشي خو بنیاد الله تبارک وتعالی د انبیاء کرامو په لاسونو باندې هغه ایښی دی. او دویم دا چې په هر دور کې اهل باطل اهل حق پورې تمسخر کوي، خنداګانې کوي، استهزاګانې کوي. خو د الله تبارک وتعالی قانون دا دی چې اهل حق د افرادو په اعتبار سره کم وي، قلیل وي. کم من فیة قلیلة غلبت فیة کثیرة باذن الله. د الله تبارک وتعالی مدد سره همیشه حق چې دی په باطل باندې غالب راشي. او په هر دور کې د کفر، د ضلالت او د شرک او د بېدینۍ غلبه وي. حق چې دی هغه په اکثریت باندې وقلیل من عبادی الشکور. د الله فرمانبردار خلک، شکرګزار خلک، حقیقي مؤمنان دا کم وي په تعداد. خو د الله تبارک وتعالی مدد او نصرت چونکې اهل حق سره وي، رب کائنات همیشه اهل حق ته غلبه ورکوي. نوح علیه السلام اتیا دوه اتیا کسان د مؤمنان او په ټول قوم باندې غالب راځي. او د الله تبارک وتعالی په مدد سره دغسې ابراهیم علیه السلام چې څومره انبیاء کرام راغلي دي چونکې د الله مدد حق سره وي، رب کائنات همیشه فتح او نصرت او کامیابی دا چې د اهل ایمان ته ورکوي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. او شرط دا چې کله ایمانی صفات په مؤمنانو کې وي په هر دور کې او په هر ځای کې د الله تبارک وتعالی مدد او نصرت مؤمنانو سره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب